الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زه د خپلې خبرې د شروع کولو نه مخکې دا یوه خبره به صفا کړم چې کوم د هغه جانب نه دی او که دې جانب نه صدر مناظر دی په دې یوه خبره باندې دیو اتفاق رانغی چې اول ټرم به څو منټې زه ووایم چې تاسو سره مونږ دوه درې شرطه ومنله یو شرط به مونږ سمانئ او انشاءالله دا یو ټرم به تاسو مونږ نه صرف 15 منټه اخلئ د هغه نه وروستو مناظرینو خو دا تعین وکړو چې 10 منټه به زما طرف نه تاسو ته 11 منټه شو خو دا یو به راسمانئ چې اول ټرم به ستاسو دا 15 منټې لکه څنګه چې زمونږ 15 منټې نو زه دعوه خپله پیش کوم چونکې عین د لانجې وخت کې خو مونږ نه وو خو مونږ ته چې څومره پورې دا واقعه رارسېدلې ده نو هغه هم داسې وه چې یو ملګری و امین مې ویلی و بیا پسې څه ملګري ولغري دي او هغه یې دغه کړی دی او په شریکه باندې احسان کړی دی او شابه دا حواله او دا حواله هغه غریب یې چونکې طالب العلم یې هغه ابتدایي کتابونه یې ډېر خبر نه نو هغه یې کاغذي کې خلکو ته ملامت راوستی دی او مقصود دا نه چې یو طالب ملامت کړي بلکې دې ته فکر پکار چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم یو خوږ سنت دی د هغې دشمني سړی په غاړه وایي نو داسې پس منظر موږ ته رارسېدلی دی شاید چې داسې به وي نو د هغه نه وروستو زه خپله دعوه شروع کوم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا زمونږ دعوه د طرفه د اهل الحديث نه فبارد امين بالجهر کې دا ده التأمين بالجهر ثابت في المرتبة المخلوطة المعبر عنها بشرط شيء وهي السنية في خصوص من خصوص على عموم من عموم التأمين بالجهر ثابت في المرتبة المخلوطة المعبر عنها بشرط شيء وهي السنية في خصوص من خصوص على عموم من عموم مناظر سے دعوه دی ولیکل شاه د دې دعوی زما په دې دعوه باندې چې ستا کوم مؤاخذه هغه بکې ستا دعوه چې څومره پورې ما ته رارسېدلې ده نو هغه ما سره لیک ده خو چونکې زه چې دې په خپله خوله باندې دا دعوه ووایي د هغه نه وروستو به انشاءالله په دې خبره بحث کوو او اول ټرم ما تا سره اوله کې خبره وکړه چې ته به 15 منټه اخلې دا شرط به راسره منې تاسو موږ دوه شرطه منلي دي که دا نه وي بیا به راسره دا شرط منې چې زموږ صدر مناظر به ستا مناظر باندې مؤاخذه کوي دا مؤاخذه به موږ نیولی شو اول به راسره دا مناظر مني که دا نه مني بیا به زموږ بل شرط په دې باندې به موږ مؤاخذه کوو تا له کومه بالکل الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل لإشاعة التوحيد والسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ټولنا اول خبره خدا ده بلکې زه دا وایم زما تمام علماء اشاعت حنفیانو ته دا خبره ده چې تاسو ته دا مبارکبادي چې اولنې شکست حضراتو دا وخړو چې موږ سه مناظر عبدالرحمن لیکلو دلته چې زموږ اوله خبره وه نو مولوي صاحب وی چې مناظر اسلام او متکلم اسلام به زمونږه مولوي عبدالرحمن صاحب اوس پته نه لګي مولوي عبدالرحمن صاحب بحث نشي کولی آیا دا استعداد نه لري والله اعلم الله پاغه عالم دی خو زه دومره شوه چې دا شکست تا تسلیم کو چې مولوي عبدالرحمن د بحث لایق نه و او میدان ته درانه وستو زه دا شکست هم تاسو په خپله متصور کو او موږ چونکې لانجه نه جوړو ځکه دا دومره کتب موږ راوړي په دې خبره کې موږ سره مو خبر روانه کړې وه چې عبدالرحمن به راولي د بل سره قطعا بحث نه کوو دا موږ کولی شو خو چونکې موږ خبره نه ورانوله چې بس موږ دا صحیح هغه نه دا صحیح بله خبره دا ده چې مولوي صاحب وایي ستاسو زموږ دوه درې شرایط ومنو ده زموږ ملګري خو شرایط د سره ویلي نه دي
هغه شرایط ستا ملګري وویله نو زمونږ ملګري په هغې باندې اوسه اتفاق وکړو تقریبا 14 پورې شرایط یې اوسه ومنو ده او هلته پریب څومره کوي دا ټول واورئ دا ګوره یوازې دلته ده دا خبره ونه کړه دا د هغه 1247 نه واخله چې کله د دیو بنیاد راغلی نو دا پراډونه د دیو چې کوم دی د هغه وخت نه د دیو چې کوم دی په هغه تربیت کې دي چې په هغه پراډونو دیو را روان دي نو دلته هم هغه پراډو کو خبره په دې راړئ انشاءالله الرحمن نن به په میدان باندې به انشاءالله نن پته لګي د عوامو ته حقیقت ښکاره کېږي انشاءالله بل ته زموږ ملګري مواخذه وکړه د الله بنده ستا هغه ملګري هلته متعمدا او دارنګ چې کوم د حجت لک او ننجتن دال پاس پستانه ير دي کنه دال پاستانه ير زموږ ملګری چې کوم د مؤاخذه کې او تخپل ملګری چې کوم د کار نه بل خبره دا چې مولوی صاحب څه ملګری پاغي پسې ورغلی لعنت الله علی الکاذبین دا عوام په دې خبره گواهی مونږ دلته راغلی دا غینه علاوه زموږ دی مولوی صاحب محترم سره چې کوم دی د په موبایل خبرې شوی وی ریکارډ موجود دی د راشه مناظرې ته تیار یم اوی مناظرې ته تیار یم زموږ ملګری په دا چې کوم دی په پسې راغلی نو مولوی صاحب پراډ مکوي الله له جواب ورکوي کم از کم په کتابونو کې خو پراډونه موجود دي خو ښکاره خو پراډ مکوي کنه دا عوام ناس دي الله له ورځي کم از کم مولوی صاحب لګ د انصاف نه کار واخلي کم از کم الله سبحانه مخامخ کې د الله نه خو تاسو سم یې را نشته دی او بل خپل هغه یو منو دا وی هغه ملامت کړو ماشاء الله دلته د مو ته په واتس اپ دی ملګری ته ویلو چې تاسو زمونه وتښتې د سره د زمونه تشپاوه او بیا تاسو مونږ وتښتې دی هغه ملامت کړو نو هغه کلام کې تعارض هم شو او دا غي سره سره مولوی صاحب دا ومنو دا چې په هغه ورځ د عبد الله اپریشن شوی ماشاءالله مولوی صاحب دا ومنو دا چې د عبد الله اپریشن شوی بل مولوی صاحب دا وځي دا خبره وکړه چې لکه تا سوال شرایط تا بشکل زموږ سره شرایط ومنو دا زبر لسمنټ ټرن بالکل پورا کوم تاسو اوس حواله نشته دا غستا خپل کار دی د ټول نول خبره مولوی صاحب چې کومه دا ذکر کړه مولوی صاحب مخکې استعمال ګریم دا ویلې و زه ټول نه اول دا خبره کول غواړم په دې مسله کې دا مسله د امین بالجهر چې دا یو مسله یو فرعي مسله ده خو البته د مولوی صاحب دلته انتشار جوړ کړو د مخکې د دې خلکو د نیکونو ډر نیکونو چې کوم د امین بالسر باندې خبر را روانه و دا دلته راغی جهرن به امین ویلو او دا غي سره شرط دی ته وایم چې عوامو ته دا خبره کوله چې احناب په دې باندې نه دلیل شته نه په مناظرې ته کې ناستل شي میسجونه وایسونه ټول ریکارډ ارسل مو سره الحمدلله شته دی نو دې مولوی صاحب دا خبره کوله چې لکه دې په دې کې چې کوم د اسم نشته نو په هغه وجه چې کوم د دین علاوه دې زموږ ډېر اصولي بحثونه دي دا خلک د صحابه کرامو ګستاخان دي دا خلک د انبیای کرامو ګستاخان دي دا خلک د ائمه کرامو ګستاخان دي دا خلک چې کوم د 99.99% امت ته گمراهان وای دا د خوارجو په طرز روان دي اصولي بحثونه دي موسی خو چې په دې موضوع باندې موږ میدان کې کېناستل یو مجبورن راغلی یو خبره دا و چې دی عبد الله دلته دا خبره کوله چې لکه دا خو چې کوم دی دیو څه په یو روایت نشته ده ان شاء الله الرحمن نن به دلایل انبار ته ان شاء الله دا دلایل به تا چرته ورېدلې نه زه اوس خبره دا کوم مولوی صاحب د ټول اول خبره دا د مولوی صاحب تاسو عوام واورئ یو چې کوم دی په حرم کې الته امین بالجهر کیږي هغه خلک د امام احمد بن حنبل رحمه الله په تقلید کې پاغه باندې عمل کوي د دې په مقابله کې دا حضرات دي دا سره ائمه اربعه منینه بلکې ائمه اربعه تکبیر کوي ان شاء الله با حواله به پیش کوم د ائمه اربعه تفسیق کوي دا غي د امامانو چې کوم دی بالکل گمراهان او دانګ غلط نسبتونه وته کوي دې مسله کې دیو د تواتر دا ولري مولوی صاحب دا خبره یاد وساته دا ونه د مولوی صاحب فرعي مسله ده مولوی صاحب دا پراډونه به هغه چا سره کې تا ګور سترګو کې سترګې نه دي ان شاء الله طبعا نن ویلې دا پراډونه به هغه چا سره کې چې ګور ته چاته مخامخ شوی نه ان شاء الله مولوی صاحب محترم ما ته ګورجی د تیاری ټیم نه دی او تیاری به وروسته او ماشاءالله شي دا خو ډېر خبرې دي او بیا زما ملګری برا پاتې بیا صبر دا زما واوري مو خبرات نکړي عوام تاسو وګورئ بے انصافي چا وکړه عوام دې فیصله وکړي زنه ویم ټول عوام وګورئ اوله خبره چا وکړه زما ملګری ګورئ دا ماته چې کسان راوستي ان شاء الله زمریان چې یو کې درې بدته وای دا یاد وساته چې یو کې درې بدته وای خو ګورئ په اصول باندې بحث ان شاء الله خبره راځي زه تاسو دا ویم دا دیو ما کتاب دی الدر السمین د مولانا عبدالقاهر صاحب دا تحقیقات هم لیکلي د دیو ائمه اربعه دسخطونه پم دي دا دیو چې کوم دی معتبر مولا دی دا په دې دویمه صفحه کې دعوه د تواتر کوي په امین بالجار کې حضرات استادو نه انکار کوم د متواتر روایتونو انکار کو پر دیو کنه دی بالکل کو پر دی نو څوک چې د امین بالسر قائل دي داخله هغه ته کافران وای دا غي سره سره چې کوم دی زدا خبره کول غواړم ما صدا امین الپتا دا چې کوم دی د شیخ عبدالسلام صاحب کتاب دی دا وګورئ مونږ پرانا دا حدیث کې وای اصل دعوی د تخکار کوم دلته څوی په کتابونو کې سدي د پټ امین لستونکو
سره صرف د شعبه د ترمذی روایت دی په لفظ د خفضه سره او هغه خطا شوی دی نو چې موږ سره صرف یو روایت دی نور راسه هیڅ نشته نو فرعي مسله څنګه شوه هغه تا خبره اصول ته واړوله د دې نه علاوه چې کوم دی دا مولوي صاحب چې کوم دی دا خبره دلته ذکر کړله د چې کوم دی په دې کتاب کې په امین الفتاوا کې 254 صفحه کې چې کوم دی دا خبره ذکر کړله ګوره دا ورستا مشران دی باب کې سوای او ته سوای نو اجمالاً په دې خبره ځان پوه کړئ چې په هیڅ صحیح حدیث کې دا نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین بالسر یعنی په قرار امین ویلی وي او نه دا ویلي دي چې امین په قرار باندې وایي او نه د یو صحابي نه په صحیح سند سره دا ثابت دي چې هغه امین په پټه باندې ویلی دی تاسو واورئ حضراتو دا وایي د امین بالسر والا سره هیڅ دلیل نشته نو ورسه قرآن شته نو ورسه حدیث شته نو ورسه قول د صحابي شته نو مولوي صاحب دا تا فرعي مسله کړه دا تا اصولي مسله کړه پراډ باندې کې مولوي صاحب ان شاء الله چې پراډ کې حقیقت په دنیا تخکار کوم د دې نه علاوه موږ پرنا دا حدیثو کې دا د يهوديانو نسبت دی ته کوي دا وګوره چې کوم دی ته دا د يهوديانو نسبت کوي دي کې دا خبره ذکر کوي کوم خلک چې په امین بالجار سره خپکیږي هغوی د پزان باندې د مشابهت د يهودو نه یره وکړي نو د امین بالسر والو ته دا څه وایي زما ثابت کوم ان شاء الله ائمه ثلاثه د امین بالسر قیل دا خلک او ته يهوديان وایي دا هغه خلک د زمانه مخ کې چناس دي دا هغه خلک دي دا وګوره دا څه وایي مطلب دا چې د يهوديانو صفت دا ده چې په امین بالجهر باندې غوسه کیږي او خپکیږي نو څوک چې په دې خپکیږي په هغه کې د يهوديانو صفت موجود ده صفت ده په کې داستا کو نه مولوي صاحب دا خبره ذکر ماشاءالله نو مولوي صاحب ستا اصل دعوه دا ده نن به ان شاء الله دنیا ته حقیقت ښکار کوم دا عوام راغلي مولوي صاحب پراډونه به دلته نه چلیږي اصل دعوه به راوړي نو دلته وګوره دلته چې کوم ده په الدر السمین 40 صفحه کې مت يهوديت وای مقصد مې د خبره دا ده چې ستا دې مسلې ته فرعي مسله وي زه مسله فرعي ګڼم زما سره فرعي ګڼم خو ستاره طرف نه ورته فرعي ویل مولوي صاحب دا بستا پراډي ځکه ته چې کوم دی په دې کتاب کې د اجماع داوم کړله چې څوک چې کوم دی دا دلته دا ذکر کړلی دا واوره په امین بالجهر ویلو باندې صحابه کرامو اجماع ده او هلته بیا بله خبره ورپسې کړله نو چې هر کله ته د اجماع قایل شو مولوي صاحب د اجماع نه منکر ګمراه نه دی ستاسو عوامو نه تپوس کوم ستاسو نیکونه چې د اوسه پورې امین بالسر وایو دا خلک هغو ته ګمراهان وایي دا اوسه پورې چې ستاسو دا دومره خلک چې کوم دی دا دومره عوام راغلي ټول واورئ دا هغه فرقه زموږ مخکې ناسته ده دا چې څنګه د صحابه کرامو تفسیق او تکبیر کوي داسې د دې عوام هم کوي دا ستاسو دشمنان دي دا خلک وپېژنئ نن بېرته انشاءالله ښکاره کوم په میدان برته ان شاء الله ښکار کوم بل دا چې مولوي صاحب د دین علاوه متعدد حواله زه په دې پېښ کول شم چې ستا اصل دعوه څه ده تا د اجماع دعوه وکړه تا د تواتر دعوه وکړه تا د يهودیت حکم ولګاو نو مولوي صاحب محترم ستانه قربان شمه چې دا دومره خبرې دی وکړې نه دا د اصولي کړه که دا د فروعي کړه دا به ته نن ثابتې ان شاء الله بیا د خپلو اصولو مطابق بله خبره دا کول غواړم په 15 منځونو کې 19 رکعاته په امام پسې کېږي په دې 19 رکعاتو کې په 6 رکعاتو کې دا مليان حضرات چې کوم دي امین بالجهر کوي د دې نه علاوه په 19 رکعاتو کې چې کوم دي دا امین بالسر کوي دا دې نه علاوه د ماسپخین مونږ د مازیګر مونږ په دې کې چې کوم دي هم امین بالسر دی مولوي صاحب محترم چې دلیل پیش کوي نو دا به هغه دلیل منځ ته راوړي دا مولوي صاحب چې په هغه کې دا خبره چې په 6 رکعاتو کې به امین بالجهر وی او په دې 19 رکعاتو کې به امین بالسر وی تا ویل هغه دلیل به پیش کړي چې تقریب په کتابي سوق الدلیل على وجه لا يستلزم المطلوب بنه پیش کیږي ان شاء الله بلکې سوق الدلیل على وجه يستلزم المطلوب به پیش کیږي ان شاء الله دا بنن پیش کوي ان شاء الله او مولوي صاحب په دې اول ټرن کې دا چلن در کوم یو روایت د خپل دعوی مطابق راوړه یو حدیث راوړه تو قران یو آیت د خپل دعوی مطابق راوړه مولوي صاحب مو مانګا انعام را روان ان شاء الله مو مانګا انعام والا بل خبره نو لہذا دا خبره معلومه شو مولوي صاحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد د ټولو نه ما اول مولوي صاحب ته دعوه پیش کړله چونکه مولوي صاحب ذهن هغه راوانه دستله په خوای مولانا ان شاء الله العزيز کدی دعوی مستا مخ کې خپل لاړې نو به مستا په دې میدان باندې زستانه توبه منم اوله خبره ان شاء الله دویمه خبره مولوي صاحب د عبدالرحمن مولوي صاحب وکړله خو چونکې د دې ملګرو کلیپ موږ په خپله م اورېدلی و چې دوی په خپله ویلو که عذر وي نو د عبدالرحمن مولوي صاحب عذر دا و چې فضیلة الشیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستاني د هغوی مېلمه و خطبې له راغلی و هغه په دې عذر پاتې شوی دی او العذر مقبول عند کرام الناس که عزتمند دی قبول یې او که عزتمند نه بې عزتي نو بیا به عذر نه قبلوي دویمه خبره درېمه خبره دا چې تا ویل شرایط ستا ملګري ویل او زما ملګري اوس ومنل زما ملګري شرایط مشترکه وي په هغې کې په 3-4 شرطونو مخالفه راغله په هغې کې زموږ ملګري تا سره 2-3 شرطه ومنله دا 3-4 شرطه دا په دې کې اختلاف و یو شرط ما څه ونه منلو چونکې بحث دی روان دی نه خرابوم صحیح ده چې بس تا 10 منټه واخیستل اوس د دې نه به وروستو موږ هم 10 منټه اخلو
درېمه خبره دا ده چې مولوي صاحب ویلي اشاعة التوحید ارمان احادیثونه د قرآن نه او د سلفو د اقوالو نه ډېر بعیده ول خو په کار دا چې لغت سره هم لږ تعلق وي د اشاعة التوحید په ځای د اذاعة التوحید ویلی وي یا تبلیغ التوحید ویلی وي ډېر مناسب به وي اشاعت لفظ قرآن کې د بېحیایۍ سره ذکر شوی دی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ما شاء الله تشيع الفاحشه د اشاعت نه دی اشاعت همدغه وجه ده چې د دې اسم په خپل مسما اثر هر ځای کې به تنزلیم کوي او د دې بکواسات وي درېمه خبره دا ده چې تا دا خبره وکړله چې د اهل الحديث بنیاد په باره څوک یې پوستلی دی الا لعنة الله على الكاذبين اهل الحديث چاته وي على الاعلان واوري چې قرآن او سنت دا هغه نهجي قرآن مني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث صحیحه مني دا منهج دا باره څوک جوړ شوی کدا دا کله چې الله سبحانه وتعالى اقرا دا آیات نازله او دا هغه ورځینا والله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل الحديث والله كل صحابي كرام أهل الحديث قرآن وسنة منلو دوما خبر سولا درېمه دا چې ورسې مطالعه به نه کړي متوجه به اوسېږي پنځمه خبره دا وکړله چې دا ګستاخان د صحابو دي او دا د هغوی تکفیر کوي او دا د هغوی تفسیر کوي الا لعنة الله على الكاذبين صحابه کرامو ته تاسو جوهال ویل دي نور الانوار حواله زه ته خودلې شمه په نور الانوار کې معاویه رضی الله تدیب ظالم ویل دي او دغه شاته د صحابه کرامو ګستاخی چې تاسو څومره کړی دي اصول شاشي کې لیکلي دي ابو هريره غیر بقي او دغه شاته انس غیر بقي دا تاسو په اصولي کتابونو کې داشته دي بل خبره ده چې د ائمه تکفیر د صحابه کرامو تکفیر عجیب خبره ده مونږ خو چې خلک راشي د الله سبحانه وتعالى کتاب ومني د محمد رسول الله احاديث ومني او په منهج د صحابه کرامو ومني زموږ د صحابي تفسیر یا دغه تبديع یا دغه تکفیر دا به څنګه کوم او دا دغه حواله چې پیش کړل نو مولوی صاحب جهل خو دې نه راوته تا ته وسه پوری دا پته مشته چې التزام او لزوم کې څه فرق دی ته په دې پوه نه شوې التزام او لزوم کې تا ته دا پته شته چې لازم المذهب ليس بمذهب امام د عوامو د پوهې لپاره مثال ورکوم امام مالک رحمت الله تعالی علیه هغه دا یو قول دی او څوک چې بدعت ایجاد کړي و دې سړي دا ګمان وکړي فقط زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم خان الرساله واستاسنا دا تبوس کوما څوک چې محمد رسول الله ته خیانت نسبت کوي نو دا مسلمانی کې کافر وي غټ کافر وي نو ول امام مالک د مبتدی تکفیر کوي چې بدعت خوري درجه کې دل شي بدعت دا هو ایواز اعتقادي نه اصولي نه کله بدعت په فروعاتو کې مراتب شي امام مالک چې دغه مسلمان تکفیر نه کوي مولوی صاحب دا قاعده یاد کا د اصول لازم المذهب ليس بمذهب التزام لزوم کې فرق یاد کا شاید چې په خوا به نه ورغلي یو بل خبره وره بل خبره وکړه چې حرمین امامان دا بلاد الحرمین چې دي هغه په مذهبن حنابلة دي او دلته دا ټول شوافی دي او به دا وکړي چې دا ټول عوام چې یو تکفیر تفسیر دیو کوي والله موږ د ټول مشرانو سپینګرو چې کلمې ویلي دا احترام لرو دا خلک زمونږ غلطي شاعت کوي دیو زمونږ بدنامي نه کوي او دغه شاعت چې څنګه د دې نکونو ویلو هغه شاعت د خپل نکونو کار وکړو چې لکه تاسو نکونو ته دې ویل دي دا د مشرکین مکه قولو چې ور خپل پلاران خپل نکونه پرې نه کوي دا محمد رسول الله ته ګمرا وي دا وي منګه وایو چې چا کلمه ویلي او د الله رسول سره مینه نواقض د اسلام پکې نه دا اعلام من دي شاید یو مسله کې د علمي اجتهاد د وجنه یا د علمي دغه د وجنه کموالی د وجنه نقص د وجنه هغه خطاش یو مسله کې د حدیث خلاف علم وتني او علم متورثي او به په صحیح معنی سره د محمد رسول الله په حدیث باندې مني دا کامل مؤمن دی ارمان چې موږ د دې خلکو بشان ایمان به وي چې کوم خلک دسي ایمان زله کې چې محمد رسول الله حدیث وایي ډاډه کې مني خدا دې درو من چرته هم نه د صحابه تفسیر کو نه د صحابه تبديع کو او دغه شاته نه د صحابه تکفیر کو او دې خلکو دغه عادت دي چې مخکې په دغه بدنامو باندې چې مسلمان بدنام کی اهل حق بدنام کی او عوام ته غلط سوچ ورکي یو بل خبره ده چې تا ته مولوی صاحب مخکې دا خبره وکړه صدر مناظر صاحب عبد الله مولوی صاحب چې هر سړی به د خپل اصول پابند دي او په خپل اصول ولزمي دا کومه حوالی پیش کړي اصول پیش کوا زماده کتابونو اصول پیش کوا
پر آیاتو التزام ما دې چانه دې کړي د تقلید کړي مونږ ډېر وخت استلی دا د هر چا حواله چې پیش کړي اصول پیش کړي اصول د سمنه ما پس مناظر صاحب لږ متوجه شې دي نه چې ته بیا چې دا پراکی شیخ لیکلی دي پراکی شیخ لیکلی دي نه ما ته د اهل الحديث اصول پیش کړي چې دا د اهل الحديث اصول دي او دا مسله دي سیده زه د شخصیاتو جواب نشم کولای چې شخصیات پلاکی دا ویلي پلاکی دا ویلي د هر چا خپل آخرت دی ورزيبه او خدای د هر چا کېږي موږ د محمد رسول الله عصمت منو چې هغه شی دی د ګنا نه بچ دی دا غنا علاوه صحابه کرام انسانان دي تاسو ته په صحیح بخاری کې دا حدیث دی صحابه کرام نه زنا واقع شوی د خدای نه کړ د صحابانو چې خدای کېدل شي د دې زمانه د 14مې صدۍ یو شیخ په خامخ خطا کېږي دیو جن نظم اصول به پیش کې په اصول به مؤاخذه کې د اصول نه علاوه یو کتاب سره پیش کولو حق نشته په دې پوښتنه مولوي صاحب بل خبره ده چې دا ویرا چون کې بحث ول دی چې مونږه دعوه پیش کړې و دعوه به زه پیش کوم او مولوي صاحب ته بیا ورما ان شاء الله په دې مته ختمږي خو به زه ته وایم چې دعوه دا و را دي دعوه به جوابات کې خپل دعوه دې پیش نکړه لس منټ دی واغسته ته جمل راغلی هغه به یو زه دا چې څه دی اړې ته چې ته به به ځان سره کولای به دي کنه دلته چې څه راغلی کار په کو پیژنه کار په خروج للبحث مکو خروج للبحث دی وکړو په دوه دروز یو کې یو د امت تفسیر تبدیع کوي دا موضوع دلته ده امین موضوع راشه تیر ته مکو خبره پوښوي بل خبره دي دا وکړه چې حسد جواب چې دو وای چې لکه څوک د امین بسر وای خدای يهوديان دي دایم الزام حلال کی دا ورستو ان شاء الله العزيز چې کله موخه ولګیدله فسوف ترى اذا كشف الغبار فسوف ترى اذا كشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار هذا فتولګي چې دا يهود ته رسول الله عليه الصلاه والسلام ویل دي چې څوک خو ته پته چې دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم سنت دي او بیا مو سبب بس کې والله دا يهودي هم پس یې کافر دي وی چې چا ته پته ولګي یقین چې دا د محمد رسول الله سنت دي بیا مو سره عداوت کوي دا سړی مسلمان کې دي چې تاسو نه تاسو کومه عوامو چې شي نشي کېدلی ما چې اوس یو انسان سره علم نشته دی هغه معذور ګڼو ښه علامه مؤمن به وي خو چې کله ته پته ولګېده بیا ورسه حسد کوي والله دا د یهودي نه بدتره کافر دی په خبره پوه شوې خو دومره ده چې دا مسله وروستو ده دلایل به وروستو وایي دلایل خپل وخت دی دعوه مې درته ویلو بیا یې واوره التأمين بالجهر ثابت التأمين بالجهر ثابت في المرتبة المخلوطة المعبر عنها بشرط شيء وهي السنية في خصوص من خصوص على عموم من عموم مولوی صاحب یو خزما دا دعوه واوره بل ستا دا جواب دعوه را نغله خبره دعوه ما ته پیش دا غنه به روستو به مخفیزو او دا کمی خبرې چې دی وکړي دا خروج للبحث خپل اصل کار دراشه خروج للبحث مګوا یو کتاب راولا بل کتاب راولا دا خاصي ریډینګ دی که خپل عبارت روانه به چې طالب له مقدر کو ان شاء الله العزيز غو وخت کې بس عبارت په مخ کې موضوع چې دومره دا چې په دې وخت کې چې کوم کار راغلی هغه کار کوه تامین مسله ده تامین مسله نه بار موزه خوش او دا ولایت کافر ولایت مسلمان ولمږي چې کافر نه تر څو پر چې کوپر دعوه نه کوي یا به نواقض اسلام نه موجود ده موږ دعوه ده او اوس مولوی صاحب زویما چې مولوی صاحب زما چې تا کوم دعوه ویله په دې ته مؤاخذه کولای شي مؤاخذه وکړه او مؤاخذه تکولای نشي او دویم دا چې خپل دعوه پیش کړه وخت دی یو ځل به راشي التعبير بالجهل ثابت في المرتبه المخلوقه المعبر عنها بشرط في خصوص من خصوص على عموم من عموم د دې دعوی جواب وکړه جواب دعوه پیش کړه دعوی راکته خدا دا واوري دا زما مخکې چې دا کم حجرات ناس دي کنه حضرات خونه دي حجرات زما مخکې چې کم ناس دي دا خبر تاسو ته کومه چې دیو دومره انتهایی متکبره فرقه ده د دې مقصد دا چې بس مونږ نحویانم یو مونږ سربیانم یو مونږ مناطقم یو خبره ته وکړه دا خبره څنګه وکړه و تاسو اشاعت التوحید والسنه مولوی صاحب کم از کم کا قانون چلی ویلې وا کم از کم مولوی صاحب چې اولاد ویل مولوی صاحب مال راشه الحمدلله په طالبای کې مې ډیرو طلباو ته پڑھاو کړل تا ته مې پڑھاو ماشاءالله ان تراشه ان شاء الله مولوی صاحب دا تکبر بدینن ان شاء الله الرحمن د خاور سره خاور کوم ان شاء الله مولوی صاحب اعتراض وکړو اشاعت التوحید والسنه و قران کې چې انت شیع الفاحشه دا خبر پریمه مليان پویږي دا عوام نه پویږي مولوی صاحب یاد وساته اشاعت د څه صيغه ده اشاع يشيع اشاعه باب فعل مصدر ده او دا شاع يشيع ده نو مولوی صاحب الت اشاع يشيع اشاعه ده او دلته شاع يشيع ده نو مولوی صاحب مجرد راواغست او الت مزیدت مراد واغست ماشاءالله
مرسب کم از کم دا تکبر بدنن ان شاء الله د خاور سره خاوري کوم ان شاء الله او ټکه علمیت تاسو نشته کستا لګون د ملاتو دا پته ورته لګیدل و چې دا اشاعت د باب فعال مصدر د مزید ناراضي کړه د مجرد ناراضي نو دلته شاع شی او انت شیع الفاحشه او انت چې کوم د اشاعت کې ولګاو بل دا مرسب نسبت سره خبره بدلیږي د آیات ساته دلته چې کوم د انت شیع الفاحشه ټیک دا نسبت فاحشه ته دا خبره شو وس نسبت توحید ته شوی دی انت نسبت توحید ته شوی دی خو کاش مولوی صاحب کله کتابونه دی ویلیو او د دې فقیر مخ کې ناستل نو دا خبره بدل نه کولې دویم نمبر دا مولوی صاحب دا خبره وکړه مولوی صاحب دا خبره وکړه وک عزت منی نو عذر قبول کړه الا الله بندا نو کوم عذر نه قبلاو مطلب زما مخ کې ناسوي ما خو ویل چې غره الله ولا قبول کړه مې ده کنه ما خو عذر قبول کړه خو پته نه لګي مولوی صاحب زه ټیک دا یو کار کوم چې د خولي ملي خیر پاکوي او په نور کوي ځکه مولوی صاحب باندې کوم د ډېر hebat راغله ده ته عذر قبول کا نو دا یو تر چې واغستو دا عذر قبول نه وزه حضرت عبدالرحمن څخه نه لګا تاسو لګي ما کنه د شهادت خبره جواب وشو بل دا صحابه کرام اهل الحديث مولوی صاحب کم از کم اهل القران والسنه خو به ویلو کنه کم از کم اهل القران والسنه خو به ویلو چې د صحابه خبره وا یعنی مطلب دا چې قران نه منو دا نو کم از کم خو به ویلو پر خبره خو به کړی وا او یاد ساته مولوی صاحب علامه عبد الحی لکنوی تاسو بارک ذکر کړی دي چې وشتان ما بينهم وبين اهل الحديث یاد ساته تاسو دا او ما بین ډیر فرقونه دي او په دې موضوع مې ته وسله چې مستقل میدان ولګوا کله انګريز اولاد می ثابت نکړي ان شاء الله د شیخ طاهر بچي بنم ان شاء الله ماشاءالله ان شاء الله الرحمن بل دا مولوی صاحب په نور الانوار کې معاویه رضی الله تعالی عنہ ویل شوی مولوی صاحب حواله به پیش کی دویل اصل ماخذ بین نور الانوار کی معاویه رضی الله تعالی ظالم د ابو هريره رضی الله په خبره د غیر فقاهت والا او انت ذکر کړی چې وین عرف بالعداله والضبط دون الفقه كانس وابي هريره انت د معروف بالفقه خبره ده او دا بدته ویلو بل واوري دیو د شیخ عبد السلام صاحب ذکر کړی په غیث الصحابه کې چې ابن عمر په فقه کې کار نه وو نو فقيه خو ته تم نه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دي هغه عدي بن حاتم من الفجر آیت مې سبب دا ما ته پته ان شاء الله دا وتا علمي چې هغه په تفسیر کې خطا شوی او اجتهادي خطا یو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای اسلام يكونوا من اهل العلم نو غیر فقيه او تو نه ویلا نو مولوی صاحب کتاب په احناف لګي شیخ عبد السلام دی بیا لاړو دي ته دیکھو دا نه چې کوم دی ابن تیمیه دې ته ورساو ټیک ته دا علماء مون په خپل ځل کې قدر لرو خو ته په جواب کې صرف ویرا چې ته په احناف باندې اعتراض کې ان شاء الله بیا پتا باندې کیږي او دا غینه اله ور صحابه په موضوع مولوی صاحب میدان ولګوا ان شاء الله 160 حواله به پیش کوم دی فقیر دلته میدان تم راوړل ان شاء الله چې صحابه ګستاخیان دي ان شاء الله په دې میدان بیا ولګوا بل امام مالک قوله پیش کو مولوی صاحب کم از کم قران باندې پیش کړی وي حدیث باندې پیش کړی وي هغه دعوه چرته لاله قران حدیث نن د اهل الحديث نه چې کوم د بیا منکرین حدیث جوړ شو چې کوم د علماء اقوال میدان تراوړي او بل دا خبره ذکر کوي چې لکه د شخصیاتو خبره وکړه د شخصیاتو باره کې دا خبره وکړه چې چانه خدای شي ټیک ده نو ید الله بنده دا خبره خو بیا د احناف تم راوړه کنه کم از کم د نور الانوار خو به اعتراض نکاو کنه که کم از کم ته د الله د رضا لپاره دا خبره واخو پته ولګي د خپل مشران منی صرف په میدان کې د پراټ د پاره انکار کوي چې انت خلکو ته د حقیقت کار کوي مولوی صاحب صرف دا د پاره انکار کوي خو نن ان شاء الله د څه چا مخ راغله ان شاء الله چې حقیقت به د دنیا تخکار کوي بل خبره دا مولوی صاحب چې دا خبره وکړه به مونږ چې کوم د احناف د ائمه او دیو مونږ چې کوم د تبادرت نه وایو مولوی صاحب په دې کې نه 400 حواله ورته پیش کوم ان شاء الله چې تاسو مونږ څومره تکبیر تفسیر ولې خبره دا ولا کم از کم د انصاف تقاضا خدا ما ته تلم ویلا چې ته ویل که زمریان چې کوم د خطا منم صحیح منم نو کم از کم د تمہاره چې د نور انوار عبارت پیش کول تعالی نو پکار بیا تاسو عوام مخاطب کړئ ګور موضوع دا نه و دي تاسو مخاطب کړئ چې موږ تاسو تکبیر نه کوو ما دا الزام ورکاو جواب کې مې تر چې موږ سره دادی پراټ دی په دیو شیګانو کې دومره فرق دی چې شیګان ښکارا اعلان کوي صحابه داسې تکبیر تفسیر کوي دیو په کتابونو کې کوي خو په میدان کې د قیامت پورې د دني کول نه کوي نو دا به څوک ان شاء الله او دا دی وجه دا د حضرات ټول عوام اوري دا دی وجه دا چې اوس په ماس کې نه شو د دې وڅ وجه دا دی وجه دا چې د حقیقت ښکارا کیږي د حقیقت ان شاء الله مولوی صاحب نن د هغه چا مخ راغلی ان شاء الله تاسو د شیخ القرآن د بچو مخ راغلی ان شاء الله دا څه پېژن او دا یاد ساته دا ما ته وکی ده دا د شیخ القرآن شیخ امداد الحق حفظه الله شاګردان دي دا یاد ساته چې هغه د حنفیت امام دی په دې دور کې ان شاء الله دا څه پېژن بدل کوي څنګه چې د لاغوي کړی دی اته یې ښکار مخ کې کتاب لیکل دی اوس پوره جواب ونه شو او نه به وکړي ان شاء الله اوس ټیم شروع ته خبره واوره بسم الله الرحمن الرحیم ټیم شروع شو خبره دا وا چې ګوره دې تاسو عوام متوجه کړئ چې موږ تکبیر نه کوو ما موږ مسلې راځو ان شاء الله خو ما دا خبر جواب کاو کده دا خبره نه وکړې ما
جواب نه کوي دا خبره وکړه دا ذکر کوي 118 صفحه کې نو دا احناف مقلدین اهل سنت والجماعت نه دي بلکې مبتدعين دي ځکه دوی دوستي او دشمنی په مذهب حنفي باندې بنا ده او هو ظاهر لا يخفى نو مولوی صاحب کم از کم په کتاب کې راته ګمراه مبتدعين ویل دي او دلته راته احناف په نوم باندې یاد کړل او په دې موضوع کې نه ډېر څه ته هم چې تاسو مو ته کم نسبت کوي ښکارا څه او په کتاب کې څه ویل دي بل خبره دا وکړه ومو چې کوم ده پتو نه کوم دا ذکر کوي مقلد على كل حال گمراه ده په 177 کې نو ګوره دا تکبیر کې کنه کې موضوع خروج عن البحث نه ده دا خبره جواب ده ورسې دا متعلقات ده بحث دي متعلقات ده شی نه شي وي دې خبره باندې وته پويږي بل خبره دا خپل بحث کې بچ کوم ده خبره کې بل خبره مخکې د اشاعت باره کې خبره ورته دغه ما جواب ورکو زه اوس راځم جواب دا ویلا خدای نه مخکې دا خبره کوم چې جواب دا ورته ورسته پیش کوم تنقیحات ستا په دعوا باندې مولوی صاحب په دعوا کې لابودی وي د جوهر او د عرض او اضافت او د کیف نه مولوی صاحب په ټول اول په خپل دعوا کې جوهر متعین چې مولوی صاحب دا نه متعین کړی د یو تنقیح جواب بنه ورکول کېږي ان شاء الله دا مولوی صاحب متعین کې به مخکې وای جوهر به متعین کې عرض به متعین کې اضافت به متعین کې کیف به متعین کې چې هر کله دا متعین کړه دا غیر بعد دا تاسو کوم په جوهر کې چې جوهر په کوم یو د پاره کې نه تاسو کوم دا په مرتبه تخمین کې وای کله مرتبه جعل کې وای کله مرتبه سلوک کې وای کله مرتبه امکان کې وای کله مرتبه تزیین او تحسین کې وای کله مرتبه تقرر کې وای کله مرتبه تجرید کې وای کله ورته مسجد کې وای کله مرتبه واحده بالارتباط کې وای کله واحده بالاتصال وای کله جزئیات وای کله بالجنس وای کله بالنوع وای کله واحده بالعرض وای کله واحده بالموضوع وای او دا رنګ چې کوم ده کله واحده بالنسبت وای کله واحده بالحالت وای او دا رنګ چې کوم خلط مطابقي وای کله خلط تضمني وای کله خلط التزامي وای دا تکبر بدنن ان شاء الله د خاور سره خاور کوم ان شاء الله دې جواب راکې مخکې وځي ان شاء الله دا ریاض الله غټ کې یاد کړو غدل ته مراوړي دي ان شاء الله دا پرادونه بدنن دلته نه چلیږي دې جواب راکې مخکې خبره کوو جوهر به متعین کی په دعوه کې دانګ عرض به متعین کی کیف به متعین کی او نسبت دغه نه بعد خبره کوو بیا په عرض کې نه تاسو کوم چې عرض متعین کو دا عرض محتاج محل تا او په دې محل کې نه تاسو کوم دا محل چې نو دا محل چې کوم دی دا معدوم العروض وي کوم محل عروض المعدوم وي او دا رنګ چې کوم دی کو عدوم کا عدم عروض المعدوم وي کولم نمبر اخلي نو بیا عروض الممکن وي که خلط العروض وي کدوې مخلي نو عرض المعدوم بشيء المعدوم اخلي که على الشيء المعدوم اخلي که من الشيء المعدوم اخلي او کدریم نمبر اخلي نو عروض الاسمني که عروض الاسمني د دې تنقیح جواب راکې مخکې بکیږي جواب دا وره زبد العلم په ځمن کې مخکې زما ان شاء الله زما د تاسو د خلاصولو لپاره څه ویل که منطق چیرې ان شاء الله د تبدل د اسمان ستوري ورخم د ورځې به وتخم ان شاء الله خو خبره دا ده چې تاسو عوامو ته دایم چې موږ څه وایو ګوره دا وګورئ د کیمرې د عوامو ته تاو کې خلکو ته پته ولګي دلته دا تقریبا دا ټول عوام ولاړ دي زه تاسو ته په سره پښتو کې خپل دعوه پیش کوم چې موږ د بعد کې څه دعوه لرو تاسو ته ما په سره پښتو کې په مخکې درنه کې د حضرات دعوه ثابت کړه چې دا د امین بسر والا تکافران هم وایي گمراه ورته هم وایي يهوديان ورته هم وایي دا غي جواب نه مولوی صاحب وکړو نه د قیامت پورې وکړي ان شاء الله او جواب یې څو دا خدای ته کیږي خدای ته نه کیږي حقیقت مې د ښکارا کو حقیقت مې خدای خو د نور نام شوی د نور الانوار سره پیش کې به هدایت سره پیش کې مولوی صاحب کم از کم انصاف هم ډېر خشه دی مولوی صاحب وکاس چې تاسو کوي بل څه دا په سره پښتو کې دا وایي حضراتو منطق چېړي پاږي کې به مخکې ځو ان شاء الله خو خبره دا ده چې په سره پښتو کې عوام په دې باندې پوه شي د مقتدی او امام دواړو لپاره په جهري او سري دواړه منځونو کې امين په پټه ویل اولا او افضل او بهتر دي تاسو عوام په سره پښتو کې واورئ مونږ چې دې طرف ته کوم حضرات ناس یو د احناف ته طرف نه مونږ دا خبره کوو چې ایمان دې که مقتدی دې که منفرد دې دا ټول به چې کوم دې که په امام پسې چې کوم دې څوک مونږ کې ځان له مونږ کې دا به امين چې کوم دې سر دعوت پوره کم بس خبره دا به امين سوي سرن بوي او جهر کول په امين په تیز امين ویل په جهري منځونو کې خلاف اولا او غیر افضل دي بس دا زما خبره ان شاء الله